اکټ کېږي هغوی د موږ سره رابطه کوي، موږ به د هغوی لپاره خپل سروسز پرووایډ کوو. نن چې کوم زموږ تاریخ و هغې کې باقاعده طور زموږ وکلا صاحبان، زموږ لیګل ټیم ټول پیش شو، عام عوام ټول موږ شکرګزار یو چې هغوی راغلي دي او دا ګوري چې یاره واقعي په دې ملک کې څه د انصاف شته او که څه نشته. نن د خلکو چې دلته پریزنس دی هغه صرف او صرف موږ ته عام عوامو چې دا سترګې دي دا د عدالت دی. منګه چې کوم موجوده کیس دی د هغې په بابت به زه تاسو ته ووایم چې کریمینل ایډمنسټریشن اف جسټس کې د پولیس ډېر لوی رول دی. زموږ خو اول دا سوچ و د ډی فسټ نه زما صدر صاحب ته دا وینا وه چې په پولیس اعتماد کول چې دي دا ځان له خپلې خپې په خپله والدي، خو بیا هم منګه چونکې دا ادارې دي منګه هغوی سره ټسلز نه اخېسته. اوس هم منګ ادارو سره ټسلز نه لو، اوس هم منګ د دې قوم ریاستي ادارو ته دا اپیل کوو، دا ریکویسټ کوو منګه بلکې جوډیشري ته او حکومت وخت ته زموږ دا مطالبه ده چې د کیس کم حالات روان دي هغه تاسو چې په خپله ولیدل هغې کې د وینا څه شته هم نه چې پولیس یو کس راوچتوي هغه 3 شپې ځان سره ایلیګل کنفاینمنټ کې ساتي او د هغې نه بعد هغه راځي د هغه یو 161 ریکارډ کېږي، بیا د هغې نه بعد د هغې سکیچ تیاریږي، سکیچ نه بعد جی راځي هغه عدالت ته راولي چې عدالت ته کوم سړی راغی نو ایکول اپرچونټي ایکسس ټو جسټس چې دی دا فنډامنټل رایټس دي هغه آئین ورکړي دي، هغه حق میا صاحب له جواد نه دی ورکړی، صدر صاحب ولا نه دی ورکړی. د ریاستي ادارو چې دی دا د هغوی ډیوټیز دي چې میا صاحب ته زهیب پکې کمپلیننټ دی چې هغه ته اختیار ورکړي چې راشه په دې ګواه که ته څه جره کول غواړې نو راشه ته په دې جره وکړه. هغه سټیټ ولا حق ورکړی دی نو که بیا داسې قسم حربي کېږي چې بیا پولیس طرفداري کوي نو امپارشل انویسټیګیشن پاتې نه شو. نو آیا تاسو سوچ وکړئ، قوم ته زه دا ریکویسټ کوم تاسو په خپله فیصله وکړئ چې آیا دا ادارې دا به انصاف وکړي. دوی چې کوم کیس په کوم لاین باندې روان کړی دی چې هغه باقاعده طور خبره خدا ده چې دوی د یو طرفداري دې نه کوي، نه د میا صاحب طرفداري کوي نه د پولیس طرفداري کوي. د انویسټیګیشن چې کوم پیلرز دي د هغې مطابقت سره به ته مزل کوې، که ته نه ته یو طرف ته سیمټ اچې او بل طرف ته شګ اچې او په سمندر کې ته وایې چې زه دله محل جوړوم. سر که دغه راته وي ډي آی جي صاحب راغلی او تاسو دا یقیني شوي وه چې انکوایري به کېږي او بس د شاپ او صفا پي نو هغې حوالې سره لږ وضاحت وکړئ چې کوم انکوایري جمع شوې ده نو په هغې ستاسو اعتماد شته که نه هم شته او تاسو ویلي چې موږ به ډي آی جي دفتر مخې ته هم در نه ورکوو نو هغې څه پوزیشن. بلکل صحیح به تر کوم حده پورې چې تاسو د ډي آی جي صاحب خبره کوئ نو ډېر په معذرت سره موږ یقین کړو چې واقعي موږ ته به انصاف ملو شي او امپارشل انکوایري به وشي، خو د فایل حالات چې موږ وکتل نو ډي آی جي صاحب په خپله ځان پارټي کړې ده او هغه لګیا دی چې څومره کوشش کولی شي نو په دې کیس کې طرفداري د خپل پولیس بچ کولو دپاره یعنې پولیسګردي مخکې وړو دپاره. زما خو دا سوچ و چې دا ډي آی جي صاحب د زما نوم سره هم د جواد قمر نوم دی نو ما سوچ کو چې یاره د جواد نوم چې دا سخي معنی ده دی به داسې وي چې دی به کوشش کوي چې یاره زم سخاوت وکړم او د ملک او د قوم او د 400 له داسې یو تحفه ورکړم چې یاره ما داسې یو اکټ وکړه چې امپارشل انکوایري مې وکړه، خو نه هغه څیز موږ په غلط وکړو، موږ اعتماد په یو غلط کس باندې وکړو، موږ سره انصاف ونه کړی شو. موږ به بیا دا مطالبه وي چې حکومت وخت هم دا مطالبه ده چې کوم جوډیشل انکوایریز دي په هغې باندې تاسو فوکس وکړئ او میا صاحب ته او د 400 عوامو ته او عام عوامو ته دا د ملک جنګ دی په دې کې د انصاف او قانون بلد است چې کوم پولیسګردي ده او چا سره ظلم شوی دا زه علل اعلان عام عوام ته وایم چې د جواد سرویسز زما د کابینټ سرویسز زما د لیګل کمیټي سرویسز دا به فری اف کاسټ وي. جوډیشل انکوایري جی تاسو ورکه بار صبر جوډیشل انکوایري مقرر نشوه د حواله سره تاسو وایي جی د هغې مطابقت تاسو به کتلی جی کاپي ګورنمنټ باقاعده طور یو موشن موف کړو هغه ایکسپټ شوی دی د هغې پروسس دی د هغې کابینټ او هغه ټول چې کوم مراحل دي هغه لږ ټایمینګ غواړي چې هغه فردر مخکې راشي نو بیا به اے جي ایډوکیټ جنرال او تھرو چیف جسټس هغه ورته کېږي د هغې پروسس لږ اوږد دی نو ځکه جی ټایم یې هغې خپل طریقه کار دی. منګه د عدالت چې کوم طریقه کار دی موږ د چې قانون کوم لایحه عمل خولې دی او په کومه لار به موږ مزل کوو نو انشاءالله موږ هغه مزل شروع کړی دی هغه ډېر عاید درست عاید والا پالیسي باندې هغې باندې عمل کېږي نو موږ به عدالت کې خپل چې کوم موقف دی هغه به واضحو او هغې باندې به کار کېږي.